د ماسخوتني سلام مې قبول کړي. سلام بیا راغلی دی په کچن کې ننوتې ده، خو یو څو خبرې به در سره کومه، ډېر ټایم به مو نه ضایع کومه، ځکه چې زه کله کله ستاسو ډېر ټایم ضایع کوم. د شمله مرچ سبزي جوړوم نو دې کې ماله اوس خبره رایاده شوه چې دې کې ما پیاز چې دی که نه پوره داسې حل نه کو. وینې چې کله شمله مرچ سره شي نو بیا مې پکې پیاز واچولو. نو ماله هم دا خبره رایاده شوه چې اوس به دې وي چې بیا دې پکې پیاز کلک پرېښو، لکه پیاز پکې کلک دا پیاز چې دی دا هر شي کې د ورکېدو شی نه دی، تاسو بیا هر څه کې ورکوئ. وایي نو چې دې ته وګورم دا زړه مې داسې خوشحال شي. دنیا راغلې ده او یو خو زمونږ دا غلط کار چې دا بجلي به داسې په غلط ټایم لاړه شي که نه، لکه اوس راله لاړه، ایس ورته وګورئ دا مې جوړولو او دا لږ شانتې ټایم پاتې و، لږ شانتې بس بجلي پې لاړه. چې پې لاړه نو اوس پې څه وکړمه، او دا ما د بل اوړونه جوړ کړو که نه، دا زه قسمه قسمه اوړونه جوړوم چې کم بند دي، ښکلي دي که بدرنګ دي. خوږوالی مې پکې لږ زیات کو ځکه چې چیو سره یې خوري. دا یو خو یې ترې راغستی دی او دا کشرخان ځان له برګر روړی و، ما له یې پکې 2-3 چکه پرېښو، وایي دا ته وخوره. نو دا اتفاق هم ښایي چې کور ته څه راشي یو ځای خوړی شي. ښه دا نن سبا زه په سوشل میډیا کې یو خبره وینم چې داسې یو بل سره دغه لګیا دي که نه مکالمې، او داسې ورته وایي چې یو ته وایي چې دا خبره په تا داسې ښه ونه که، بله بل ته وایي، یو به یو پسې خبره رونیسي، لکه یو به بل به راوچت شي ټیوب لایټ ته به سترګې وښیي چې زما د تا نه ډېره رڼا ده، د تا دا دونه رڼا ولې وکړه. نو هلته نه به ټیوب لایټ چې دی هغه په خامخا چې اکشن کېږي بیا به سامنے نه ریاکشن هم کېږي، نو مخامخ والا به د هغې نه غوسه شي. نو چې کله زه د یو ویډیو وګورم که نه بیا بله وګورم ماله داسې خندا راشي. دویم وایي خدایه نو پښتانه چې دي که نه په دې خبره کې ډېر زبردستي اکټیو دي، تکړه دي چې یاره څوک څه وایي هغه بله چې څه ووایي چلو خو ورکوټی دی که نه نه پوهېدو کیدای شي ادې پورې ځان مشهور وي چې زورګه ټیوب لایټ ته سترګې وخم ما هم ټیوب لایټ جوړ شي. نو ټیوب لایټ تا ته خو نه ده پکار چې ته هغه ته خوله ور واچې. زما خو داسې سوچ دی چې څوک څه وایي وایي به لاره کې به داسې مونږ ته ډېر دغه میلاویږي که نه چې هغه به لګیا یي خپله خپله بولي به وایي، خو مونږ به هغې سره د هغې غونته کې نه جوړېږو. خبره دا ده مونږ به خپله لاره لنډوو، مونږ به خپل منزل ته ځان رسوو. کیدای د خلکو په خبرو کې مه راځئ دا چې تا ما پسې داسې ووایه او ولې دې ووایي اوس به تاله ښه ني. بیا چې کوم د خولې نه وران خلک د هغې مونږ مقابله نه شو کولی. زما خو دا سوچ دی چې لکه زه اوس نیچ خلکو سره خو بیا نه شم نیچ کېدی که نه، او کله داسې مونږ چې اوس زه یم چې زما غټ دغه دی که نه اکاونټ دی ټیک ټوکره یم، ښه تکړه یم، دا نه چې تکړه نه یم، خو کیدای شي یو ورکوټې غونته کې ټیک ټوکره ما نه هم تکړه روځي چې د هغې 20,000 فالوینګ وي 30 وي، زه به دا نه ویم چې دا ما نه رستو ده، نه هغې لک به کارونه کړي، دا کله کله لک کار وکړي. نو دا زموږ غلطه خبره، دا ورکوټی دی د دا خبره ولې داسې وکړه، ځنه ځنه ورکوټي هم ډېره هوښیاره خبره وکړي. خو خیر دا زه هغه دواړو سایډونو ته به ویم که نه چې دا څوک خپلو کې بحث باندې یو ویډیو جوړوي بله ویډیو جوړوي چې دا ډېر اخلاق نه ګیري وي حرکت دی. یو بل پسې خبرې مه کوئ، کوئ ځان ته وګورئ، خپل کرکټر سم کوئ، بل پسې پرېږدئ. د چا د عمل جواب دی تاسو نه یې، نه د چا د عمل دغه به حساب به تاسو ورکوئ. هر انسان خپل عمل جواب دی خپله دی. نو دوی نه دا ښه نه ده چې موږ د بل په عمل کې اډو پرېوځو یې نه، موږ خپل عملونه ټیک کړو. تاسو ما سره دې کې اتفاق کوئ که نه؟ ما له به د دې کمنټس وکړئ ټول.